نو دی آیت کې سما تلاوت ک الله رب العزت په دې کې منع فرمایلی ده چې خلکو تاسې خپل لویي په دنیا کې مه کوئ. دنیا کې لویي چې ده هغه صرف د الله رب العزت ده. په دې آیت کې الله رب العزت فرمایلی هغه خلک چې خپل ځان لوی بولي د مال په لحاظ سره، د عبادت په لحاظ سره، په هر لحاظ کې خپل ځان له بل چا نه بهتره بولي، الله رب العزت هغو لپاره فرمایلی سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. دا خلق چې ځان لوی بولي، ځان خبره ته لو خبره یای، د ما خبره اعتبار دی، د بل خبره د اعتبار نه. زه خان یم، زه مالدار یم، زه عالم یم، زه عابد یم، زه حاجی یم، ما په دنیا کې نیکۍ ډېرې کړي دي، زه ډېر ښه سړی یم، بل چاته په سپک نظر ګوري. الله رب العزت فرمای سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض. زرد چې دغه خلق به له خپلو آیاتونه د خپل دین نه د خپلو احکاماتونه دا خلق به واړوم. دا خلق د شیطان په لار روان دي. په دنیا کې چې اول کبر کړی ده دغه شیطان ابلیس کړی ده. کله چې الله رب العزت شیطان ته وفرمایل اسجدوا لآدم، سجده وکړه آدم علیه السلام ته. فرشتو سجده وکړه لیکن ابلیس خناس سجده ونه کړله. الله رب العزت د انکار وجه بیانوي چې په ابلیس خناس کې چې انکار یې د سجدې نه وکویه، دا لویي ولا ځان ته غټ وویلویه. الله رب العزت د شیطان نه پوښتنه وکړله ولې دې سجده نه وکړله؟ ما خو حکم تا ته وکویه چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه، تا سجده ولې ونه کړله؟ دی د خپل عقل نه کار اخلي، د خپل عقل په بنیاد باندې فیصله کی چې زه خو د آدم علیه السلام نه ډېر مخکې پیدا سوی یم، 80,000 کاله ما عبادت کړی، خدای پاکه په دنیا کې داسې مځکه نسته چې ما سجده نه ده لګولې، د مځکې په ولیس باندې د ما د سجدو نشانات موجود دي، زه خو د آدم نه بهتره یم. الله رب العزت ورته وفرمایل چې داسې خبره نه ده، ما ته مقرب بنده هغه څوک ده چې د ما خبره باندې لبیک اعلان وکړي، لبیک ناره وکړي او لبیک وایي. تا دغه فیصله وکړه انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. شیطان دغه خبره وکړه الله رب العزت ته خدای پاکه انسان د خټه پیدا کړی، خټه ذلیله ده، خټه کمزورې ده، زه د اور نه پیدا کړی یم، اور بهتره ده. نو لدینه دغه معلومات اوس زه د انسان نه بهتره یم. الله رب العزت ورته وفرمایل چې شیطانه د خپل عقل په بنیاد د فیصله وکړه، د ما حکم دی ونه مانه. ما ته مقرب مخلوق هغه څوک ده، ما ته مقرب انسان هغه څوک ده چې د ما خبره ومني. چا چې د ما خبره ومنله هغه بهتره ده. الله رب العزت رجیم ورته وفرمایل فاخرج منها. الله رب العزت ورته وفرمایل چې د جنت نه ووځه، د ما د نعمتو نه ووځه. اول په دنیا کې چې د کبر اعلان چا کړی ده هغه شیطان ده. نو الله رب العزت فرمایلی کوم خلق چې دغه تکبر اختیار کې سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض، زرد چې زه به له خپلو آیاتونه له خپلو نشاناتونه د خپل دین نه دغه خلق واړوم او دغه اورېدل د ما د دین نه چې د دغو خلکو د دغو متکبرینو دا د کبر له وجې دي. دوی کې تکبر ده، دوی کې خودپسندي ده، دوی خپل ځان ته غټ یایي. نو دغه خودپسندي دا وجه د دې ده چې سبا به ما ته دی به اثر نه ټیټوي، د ما احکامات به نه مني، د ما د پیغمبر په طریقو باندې به نه ځي. دی به د خپل ځان خوشحالولو لپاره، خپل نفس خوشحالولو لپاره داسې کارونه کوي چې په هغه باندې به دی خوشحاله کیږي او د الله رب العزت احکامات به تر پښو لاندې کیږي. الله رب العزت فرمای سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بلا حق. دا حق خبره نه ده چې کبرجن دې کبر وکي. وان یروا کل آیة لا یؤمنون بها، کله چې د ما آیاتونه وویني، د ما احکامات وویني، د ما حکمونه وویني، د ما د پیغمبر طریقې ورته راسي، دی په هغو باندې سترګې پټې کړي، هغو احکاماتو ته احکامات نه یایي، هغه احکامات نه مني. لا یتخذوه، په هغو باندې عمل نه کړي.
هغه نور اخلي هغه خبره نه مني وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا او کله چې د شیطان والا لار ورته څوک وړاندې کی د شیطان والا خبره ورته کیږي د شیطان عمل ورښکاره کی د شیطان لار ورخی چې په دې لار روان سه الله رب العزت فرمای يتخذوه سبيلا بغیر د سوچ سمجhe په غلار باندې روان سي د شیطان لار په یوله هغه جلک باندې د اختیار کی لیکن د الله رب العزت آیاتونه د مخ واړی ذالک بانهم كذبوا دغه وجه دغه دا چې دغه خلکو تکذیب اختیار کړی دا د ما آیاتونه نه مني وکانو عنها غافلین د ما د قران نه غافل دي د ما د احکاماتو نه غافل دي د ما د پیغمبر د طریقو نه غافل دي ما چې کوم قران را لګلې د قران کې مې کوم احکامات را لګلې دي دغه استرګې پټې کړې دي والذین خلق کذبوا بآیاتنا سترګې پټې کړې دي د ما د آیاتونه درواغ یې د ما آیاتو ته د ما آیاتونه نه مني د ما احکامات نه مني ولقاء الاخره آخرت باندې ایمان نستا حبطت اعمالهم طول اعمال بے ضایع کم حج بے ضایع نیک اعمال بے ضایع روزے بے ضایع تراویح ضایع عبادات ضایع منظومه به ټول ضایع کم هل یجزون الا ما كانوا يعملون هغه بدله به ورکوم چې په دنیا کې به کوم بد نیت باندې دی کوم اعمال کړي کوم د الله رب العزت لپاره عمل نه کړي ریا د کلاوا د وړای لوی او د قبر لپاره خپل ځان خلکو ته غټ ښکارا کوي خپل ځان غټ بولی خپل ځان په مال سره خپل ځان په نسب سره خپل ځان په حسب سره خپل ځان په عہده سره خپل ځان په ځواني سره حسن او جمال سره ځان لوی سره بولی خپل عبادت باندې ځان لوی سره بولی الله رب العزت فرمایلی دغه خلکو نیک اعمال به تباہ او برباد کم دغه خلکو ته دغه نیک اعمال په شمر باندې نه ورسي چې د کوم نیت باندې اعمال کړي د قیامت په ورځ باندې به هو بدو نیتو په ذریعہ سره دغه بدو نیتو په وجه سره بدایتا بد سزا ورکوم